د تحصیل مندن او ضلع تورغر د عوامو د پاره خوشخبری په تحصیل مندن ډلې جبناوګي کې په اول ځل سرجن ډاکټر سلطان روم د اپریشن تیټر پرانست کړي چې پکې په اولنې ورځ د شلو مرزيانو مفت اپریشن وشوي. ډاکټر سلطان روم وایي چې ما په جنرال سرجری او یورالوجي کې ډبل اف سی پی اس کړي او د ډیر وخت نه مې په مندن کې سنټر چلو خو له د اوټي د سہولت د نشوالي په وجه به مو اپریشن په ډګر کې کولې. هغوی وایي چې ما دا خبره مخصوص کړه چې د تحصیل مندن او ضلع تورغر عوامو ته په ډګر تلو راتلو او هلته د اپریشن خرچې برداشت کولو کې تکلیف وو، ځکه مې دلته اپریشن تیټر سٹارټ کو. سرجن سلطان روم وایي چې په اولنۍ ورځ مې د شلو مرزيانو اپریشن بالکل مفت وکړي او دینه پس په د یتیمانو، غریبانو، لیونو، کونډو او بیوسه خلکو اپریشن مفت کوم. هغوی وایي چې دا د مندن او تورغر د خلکو د پاره لوی سہولت دی چې د کور په درشل اپریشن وشي او د گاډو او نور خرچو نه بچ شي، ځکه چې زمون خلک غریب دی او ډیر بجټ یې په هسپتالونو کې لګي. د صحت کارت په حواله ډاکټر سلطان روم وایي چې زه په صحت کارت اپریشن کوم او د سنټر کې مونږ سره د هر قسم اپریشن سامان موجود دی. کو د چا هر څه اپریشن وي مونږ به ورلا متعلقه سرجن راولو. په دې حواله اپریشن لراغلي کسانو رحمدالله، مختیار او ظفر خان وایي چې په دې سنټر کې د اپریشن تیټر په کولولو مونږ د سرجن سلطان روم شکریا ادا کوو. هغوی وایي چې اوس په دلته صرف د اپریشن خرچه کیږي او باقی د گاډو او نور خرچې براته بچ شي. دغه کسان وایي چې د اپریشن تیټر د تحصیل مندن او ضلع تورغر د عوامو د پاره د غنیمت نه کم نه دی، ځکه چې اوس په دا خلک د ډګر تلو راتلو نه خلاص شي او د کور په درشل به ورته دا سہولت ملاویږي. عمران بنيري صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده، زه په خپل جنرال سرجن یم، په جنرال سرجری کې سی پی اس کړی دی او په یورالوجي کې دا دوه سپیشلټي خو زما خپل دي، خو په دې کې زه هر قسم اپریشن چې هغه د تاریخي اپریشن شو، د ګردې شو، د دغه هرنیا شو، بواسیر شو، هر قسم د زنانه او څومره اپریشن چې ټول زه کوم. مخکې مې کړی دي، اوس هم کوم، خو زما چونکې د دغه او پی ډي ورځې چې دي هغه دوه دي، یو هفته ده، یو اتوار دی، ځکه چې نن سبا زما ډیوټي چې ده د سی ام ایچ هسپتال راولپنډي کې ده. زه د 2 ورځو لرازم، د هفتې او د اتوار په ورځ باندې. نو په دې ورځو باندې زه هم او پی ډي کوم او هم اپریشن کوم. د هفتې په ورځ په صحت کارت باندې هر قسم ټول اپریشن کوم، هغه د جنرال سرجری اپریشن، د یورالوجي، د ګینی ولې ټول په خپل کوم. او د اتوار په ورځ بیا دلته په خپل سنټر کې هم په دې سنټر کې ټول اپریشن بیا کوم. خو هغه صحت کارت چونکې بنی د اتوار پر صحت کارت اپریشن نه کیږي، نه اتوار پر 10 اپریشن کوم. خو دا غیر د پرودسي چې صرف د اوټي چارجز به د سرجن فیس په پکې نه، د سرجن چارج په پکې نه وي. په اوټي په چارجز کې د اوټي چارج راځي، د نشي د ډاکټر چارجز راځي او د اوټي چارجز راځي، او نور به میډیسن دا خپل وي. زما د سرجن فیس په پکې نه وي. ډاکټر صاحب دا راته وایي په دې سنټر کې به تاسو یوازې کار کوئ که نور سپیشلیست ډاکټران به هم دا راولئ وه؟ عمران بنيري صاحب ما خو خپل ملګرو ټولو ته ویلي دي چې په هغې کې انټي سپیشلیسټان دي، په هغې کې ارتوپیډک والي دلته موږ سره ټول سامان موجود دي، انټي والا، ارتوپیډک والا، هر قسم سامان چې کم کیس راځي نو هغه به موږ داخلو او هغې له به زموږ متعلقه کم سپیشلیست ډاکټر چې هغه به له پخپله راځي او سرجریز به کوي. ډاکټر صاحب که موږ وګورو نو په تحصیل مندن کې د اوټي دا فیسیلیټیز چې وو، دا سهولت چې وو، دا نه و. د دې سره به خلکو ته څومره سهولیات راشي؟ عمران بنيري صاحب د دې نه مخکې د چملې، د امازي، د تورغر داسې کور به نه وي چې ما پای کې سرجریز نه وي کړی، ښه ډېر شی مې کړي دي، خو ټولې به موږ په ډګر کې کولې. دلته زموږ سہولت نه و، زموږ علاقه چې د ډېر زیاته پسمانده وروستو پاتې علاقه ده، ضرورت د خلکو ډېر زیات دی. زما په دې خلکو ډېر زیات ترس کوي، دې ځای نه ټیکسیان کول، ګاډي به یې کول، هلته به راغله، بیا به له موږ سرجریز کول، شپې به یې کولې. نو دلته چې په ډور سټپ باندې هغې ته دا فیسیلیټیز راشي چې مطلب ګرمه روټۍ د کور راوړي شي، په ګنټه دوه کې د هغې اپریشن هم وشي، فارغ هم شي، ځان له کور ته لاړ شي، په بایک باندې تلی شي، په رکشه کې تلی شي، ایون چې لوکل کیسو کې پیدل ځان تلی شي. نو دا د خلکو لپاره ډېر سہولت دی، ځکه چې زموږ خلک، زموږ عوام ډېر زیات غریبانان دي او دا زموږ د علاقې او د خلکو ډېر زیات ضرورت و. د دغې ضرورت په بیس باندې موږ دا سوچ وکړو چې یار زموږ د علاقې دپاره موږ مخکې هم کړي دي، خو موږ وایو چې موږ د علاقې دپاره څه وکړو. نن هم دا ما تقریبا 60 اپریشن داخلي کړي دي، 10 اپریشن وشوي او دا د اپریشن شروع دي. څنګه چې تاسو په اوټي کې وګرځئ او خو کاته نو نن زما ټول اپریشن چې دا فری دي او ان شاء الله بیا هم د اراده لري څومره رانه کیږي، څومره غریبانان خلک، څومره یتیمي، څومره مستحقین ټول نو کوم ان شاء الله.
دا ډېر یو غټ سہولت دی سلطان علوم ډاکټر صاحب چې دلته کې د هسپتال کوم کولاو کړل ما په تیر هفته کې 2 مریضان له پیښور په ډګر کې اپریشن کړی دي 15000 روپے مې په کارډونو مې اپریشن کړی دي هم 15000 روپے په موټر او په ډوډۍ چې په دای خرچ شوی دي الحمدلله دلته زرا غلې ما زما به زمانن د درو مریضانو اپریشن دي خو زما 10000 روپے هم لګنه لګي دلته کې ولي چې یو دلته کې سہولت ماته د کور دی دا د چملې منځ دی د چملې ټولو خلکو ته د سہولت دی ان شاء الله دینن باقاعده افتتاح وکړه او اوس په اپریشن شروع شوی زما په اوس یو ماشوم د نشوي د اپریشن کې او نورې دی روان دي نو په دې خو موږ د ډاکټر صاحب هم شکریا ادا کوو او الله پاک دې دوه سہولتونه موږ له نورم راکړي چې را د ټولو خلکو خدمت موږ کو دلته کې دا اپریشن دا کار چې د قائم دایم وساتو زمانه مختار دې د امبیلې سره تعلق ساتم د دینه مخکې به مونږ ته ډېر تکلیف وکړو هغه به مونږ دې ځنه مریض یا شپه به یا هر ټایم به دې ځنه مونږ ډګر ته او بیا به هغه لوی تکلیف ورګاډو هغه مسله به بیا به هلته کې مسله ورته دلته کې اوس د هسپتال مونږ دغه شو مونږ ته ډېر سہولت میلو شو الحمدلله او الله پاک دې دغه شان د نور هنرمند هم راولي چې مونږ ته نور هم اساني میلو شي او مونږ ته دا تکلیفات ختم شي نو الحمدلله مونږ په دې باندې ډېر خوشاله یو او د الله پاک نه به لاک لاک شکر گزار یو چې مونږ د پاره دلته کې دا سہولت مونږ ته میلو شو ځکه چې پرون هم زرا لما نمبر واغست لاړه ما خپل کار مې بکې مو کو بیا رالم بیا چې کوم دینه ډاکټر صاحب زما معاینه وکړله ماته چیرې تاسو اپریشن کو نو الحمدلله مونږ په دې خبره باندې ډېر خوشاله یو چې د هسپتال زمونږ د پاره دلته راغی الحمدلله زبردست سہولت راته میلاو شو بل پیسر مونږ را ډګر د تلونه پم بچ شو ځکه چې ډګر ته به مونږ دونو کرایه نه ایکسپنس په ځل زموږ خرچ کېدو او پکې دا شان اسباب روټه نور سب مسائل براته وو بس هغه راته نن سبا الحمدلله وس سہولت را پکې کې دلته کې وس میلاو شو او بل په دې باندې ډېر غټ کار دا وشو چې زموږ د چملې را چې سم مریضان دي سره مضافات چې کم دي اخوا تورغر را سره هم په نږدې دی تورغر مریضان هم د ډګر نه وست الحمدلله بچ شو محفوظ شو او لکه مطلب مې دا دی چې دا ډېر زیات تاوانونه خلک به ان شاء الله بچ شي او ډېر ایکسپیس ته مې خپل پاک بچ کی لکه خب لنډو باندې ورته راځي سلطانی روم سي سنټر ابتدا وشوه موږ په ډېر زیات خوشاله شو زما په یو ماشوم په پس دایم باندې د لیپوما اپریشن سٹارټ ان شاء الله 10 منټ بعد یا 15 منټ بعد ان شاء الله اپریشن